अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व शफीअना व सनदना व रहमतना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सय्यदल अंबिया'i वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि उम्महातिल मुमिनीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदाद ला यअसून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबल्लाहि व सुन्नती सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़न नबियुल करीम। दरूद शरीफ हुआ है। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और मजलिस हाज़िरीन मुसलमानान रुनो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दादा मदरसे मख के रुंबे जलसा के मां शिरकत करो और अल्हम्दुलिल्लाह आखिर मदरसे शिकल जुदा जुदा सासु पतावन और सासु पमीना और मोहब्बत पदे मदरसा के 2 कमरे जोड़ी शेर टोलो है अल्हम्दुलिल्लाह दा शौक सादा मशरान हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और दार मदरसे द मुहतरम रोल जिदे मदरसे बुनियाद खिले मदरसा अनवारुल कुरान और ढेर पे इखलास तदी मदरसे खिदमत के जमुकशर हजरत मौलाना राहतुल्लाह मदनी से कोशिशों नंसलोर और या कसान ददी मदरसे न फारिश 74 कसान पाकिस्तान नलवे मदरसे न फारिश पता लगे कि मदरसा के दिन मेहनत की और ख्वारी की और कुरान खिदमत की और दा मालूम अशवा तासुर मदरसे से मुस्तकिल हर किस्म माली बदने दरमे हर किस्म मदद तासु कर दे अल्लाह ने मदरसे मजीद तरक्की वर्गे ज़मानो रब्बुल आलमीन ने मुतालबा के और दड़ी रुमी ने अल्फाज बागा मुतालबा के या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान खावंदान दा दखले दमीन लफ्ज़ दे बल या अय्युहन्नास में
بل یا بنی آدم لفظ سره خطاب کړی لیکن دلته یو ډېر د مینې لفظ وایي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو ایمان څه ته وایي ایمان دې ته وایي چې الله مني سره د خپلو صفتونو او الله پیغمبر مبارک مني سره د خشتو صفتونو او قرآن سره د خپلو صفتونو مني او دا قرانګېدون کتابونه رسولان د آخرت ورځ جنت دوزخ حساب جزا سزا څومره عجیب دی مني معنی څه شو د مې حاصل وویل هغې خلکو چې تاسو ما سره د صفتونو منئ ماشاءالله ایمان هم دغې هغې خلکو چې تاسو زما ټول پیغمبران سره د خپلو صفتونو منئ حضور پاک مبارک اخیری پیغمبر منئ او قرآن اخیری کتاب منئ هغې خلکو چې تاسو زما ټول کتابونه منئ هغې خلکو چې تاسو د آخرت ورځ حساب کتاب جزا سزا منئ هغې خلکو چې تاسو ما سره زما پیغمبرانو کتابونو سره مینه لرئ رښتیا ووایئ څومره د مینې خبره ده زه تاسو ته ووایم ای د واړی خلک ټیک شو خبره بیا ووایم ای د ډوګرام خلکو بده نه ده دا ووایم ای مسلمانانو ډېر ښه شته او چې دا درته ویم چې ای خلکو چې ستاسو خدای سره رسول سره کتاب سره او ما سره مینه ده دا د ټولو نه ښایسته شو نو الله وی ای مؤمنانو ای خلکو چې ستاسو ما سره زما پیغمبرانو کتابونو سره مینه ده او ایمان هم دی او انفسکم ځانونه هم بچ کړئ و اهلیکم او د کور خلک هم بچ کړئ ښځې بچي لوڼه زامن د څه نه بچ کړئ نارن د کور نه بچ کړئ دا اعلان هم د الله کوي ظاهر کې مو دا خطاب سړو ته دی او په ذهن د سړو کې ښځو کار دی په نصوصو کې عموما د سړو ذکر کېږي او ښځې تابع وي او د انسان ذکر کېږي او پیریانې تابع وي نو څه وایي قو انفسکم ای خلکو ای مؤمنانو ځانونه هم بچ کړئ او دا خپل د کور خاوندان هم بچ کړئ نارن د اور نه کم اور رستو راځي د دوزخ اور وقودها الناس والحجاره چې د هغې خشاک انسانان او کاڼي دي الله دې دې وساتي د دنیا خشاک دی هغه اور دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل کو فرمایل وی ستاسو دا څومره اور چې راغونکی د دنیا چې دا څومره ځنګلي دي او لرګي دي چې دا اور وایي او چې څومره په دې غرونو کې معدنیات د کویله د دا برقنارېږي او چې څومره پټرول او ډیزل او تیل دي چې دا ټول برقنارېږي او چې څومره بارود دي په دې غرونو کې او هایډروجن او چې څومره ایټمي ذرات دي دا ټول برقنارېږي دا څونه خطرناک اور دی وی د دې اور سره چې یو کم او یا نور یو ځای کې د دوزخ اور هغه دی نو صحابه ورته وایي وی د الله رسول دا کافي نه دی دا کافي دی که نه وی بس د دې سره یو کم او یا نور کا دومره ډبل اور دی د دوزخ د بخاري حدیث دی وقودها الناس انسانان په پکې لکه دلته خو چې یو یخ شی اور کې واچوي یو لول شی واچوي اور مړ شي هلته چې انسان ور واچوي نور به غرغړده شي او کاڼي واچوي دا بوتان یا عام کاڼي دې سره به نور هم تاو زیاتېږي کاڼي سره تاو زیاتېږي علیها ملائکة غلاظ شداد داسې فرشتې پې مقرر دي چې د خولې نه مستغي دي او د زړه نه مستغي دي لا یعصون الله ما امرهم چې الله ورته څه حکم کوي نافرماني نشي کولی نه کوي ویفعلون ما یؤمرون تاکیدا وایي چې څه الله وایي منقصد کوي دا ذمهداري د چا ده دا د مشر د کلي کور ده د پلار ده پلار نی د نیکه ده نی مشر ورور ده مور ده کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته د دې مشر د به دا تپوس ته قیامت پر کېږي چې تا ته مې اعلان کړو چې دا بچې بچ کړه اور نه تا ولې بچ او زمانونه د بچ کېدو بهترینه طریقه دا ده چې دغسې مدرسو ته ولېږه
دینی مدرسو تولیگا دا قرآن مدرسو تو دا پیغمبر دا حدیث مدرسو تولیگا او دا قانوار القرآن بند مدرسو تولیگا نو سچل بوشی ورنا و بچی دا اقمال غلری بتی جوڑی سی جزا مستاس و مخینا اسم اللہ دی ممتاز اللہ توفیق نصیب کر مو لگیائی پا بچو خیل محنت کر ہم چے بچے پیداشی غٹ بیگ وقت شاتا بچے مضبوط بیگ نورتا کلمہ خائیو نورتا مز خائیو نی مدرسے تا مخ جوڑاو نی تعلیم سرکے ناو ممورتا سوائیو ممویو بچے ورے خرچ دا خرک کمی نغوگی دا پریکولو دے اگر تربور تا دیو گورا چه دا آگا کم نشے اگر سونا آنا گاڑی کی گردے او دا آگا سونا مال و دولت تے دا قسی مال و دولت بگٹے نو لگیا شیدی پا پیسو ور پسیشی دا سوچ کے پیسہ راشی دا ذہن کے دا ملا سرمینہ نفرتی دا مدرسے سرمینہ لی دا غٹ بلڈنگ سرمینہ دا سوچ کے اگا پتلون وانا او اگا ٹائی والا اگا افسر دا پا ذہن کی پروتی تی اگا سے جوڑ شم دا سوچ کے دا پٹکی سوچ ختم شی دا معشوم و دا قرآن سوچ ختم شی او دیکھ کرپشن کئی او کا عرص کئی او پیسہ پیدا گئی او بیا انجام تاسو بھی نہیں خپکے گئے میں سیاسی خبر نہ کو وہ بھی انجام تاسوی نہیں یو تو یہ چور ہے یہ ڈاکو ہے اگر ذہن کی پیسہ گٹل پر آتی اگر دا پٹکی خنخ لگی اگر دا پر پور ناستا دادان توہین بیا لگی اگر دا مدرسہ کی ناستا دادان توہینو دادان یو زلت لگی اگر آپ سرائے ذہن تجوری مور والا وقت کی کمنارا لگولی دا جدا پیساو گٹم منگا جوڑا کم او دادان دا بیلنس جوڑ کم بینک بیلنس او دادان دا دنیا پیساو دولتو گٹم اگر پاگا چکر کے دکھتا عمل قرآن کم مجھے پیساو گٹم انجام ایسے شو نن یو پیسا ملے کے وی چور ڈاکو بلبلتا وی چور ڈاکتا نن یوی تم لٹیرے ہو بلبلتوی تم لٹیرے ہو نن یوی آپ نے پاکستان لوٹا ہے بلبلتوی آپ نے ملک کو لوٹا ہے نن یوی آپ نے ملک کا دولت باہر بھیجا ہے بلبلتوی آپ نے ملک کا دولت باہر بھیجا ہے اور دیو بالخلاف ثبوت الانور کئی لیکن الحمدللہ دلی مدرسون چکم تلی دا پٹکو والا نو ترنر پوری داغی پجامہ دا کرپشن او دا داغ نشتا و نوراشی ذکر ہم واجی بچی دل کرایا دا پا دنیا کم دے عزت خواندان دیو دا پا آخرت کم دے عزت خواندان دیلا خدے پا دنیا کم عزت ورکڑے دیو دیلا با خدے پا آخرت کم عزت ورکڑے دمون دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وشو دا خیر دا یو بل استاذ شاگردانی حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ امام صاحب دو سبازی سیزونو کی استاذ دے او اگر امام صاحب پا بازی سیزونو کی استاذ دے امام دار الحجرہ دار الحجرہ دا مدینہ منورہ دا حضور پاک مبارک دا حجرت دے دے اللہ دے منتاسو طول ورطا بولتے گی اگر کے بناستو اور دا حدیث مبارک و درس بہکر او دومر مبارک انسان او دا سے جائے کہ بے درس کو چھے کم دے با عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ درس کر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ مبارک دے کہ ناس تو چھے کم دے با دا دوار و جہان مبارک سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم التعتقاف بچے کہنا ربو والا کہنا اغیتا اسمی استن التلاغیتا استوانت السریر ہوئی بالکل دا رسول اللہ مبارک دا کوٹے سرا متصل دا استن دا نو دا قلتب رسول اللہ مبارک دروازہ و اعتکاف پیکھاو او بیا بدا حضور پاک من پس حضرت ابو حریرہ عبداللہ مسعود التا درس کاو او پا غزے بیا امام مالک درس شورو دا حدیث ریشہ دا حدیث و درس چاہدر کی کہ رسول اللہ مبارک میں نہیں کہنا داغذر کی بدا دین اور دا سنت من خاق ہے دا چاہدر کی کہ اللہ میں نہیں داغذر کی بدا قرآن میں نہیں تو فطری تقاضا دا چاہتا خوخی زمان خبری بے خوخی دا چاہتا اللہ خوخی دا اللہ خبر قرآن دے ابے خوخی دا چاہتا حضور پاک خوخی دا خبر حدیث و سنت دے ابے خواہ خوخی
زړه کې یو ګران قدر د حضور پاک یو سوچ یو فکر یو محبت او یو جذبه پرته وه نو ناست دی د حدیث مبارکو درس کوي نو یو سړی مجلس ته راتلو سره دې سړي د خلکو په اوږو قدمونه واخیستل داسې مخ کې راته زمانو په شریعت کې دا منع دی حدیث دی من تخطى رقاب الناس فقد اتخذ جسرا الى جهنم چې چا بغیر د ضرورت نه د شریع آداب خلاف د یو بل په سټ او په اوږه قدم ورواړه د ځان له جهنم ته یو لاره ونیوله ولې بل مسلمان ته ضرر رسوي دویم دا چې د کبر اظهار کوي دریم دا چې خلق توجه ځان ته پیدا کوي خلق تا ته نیغ نیغ ګوري د خلقو هغه مجلس کې ګډوډوالی پیدا کوي ولې داسې مخکې ځای و او خلق نه مخکې کېدل نو بیا دا ضرورت دی بیا کولی شي نو دې سړي د خلکو په اوږو قدمونه واخیستل او نه راغی امام مالک صاحب له خلک ورته حیران حالانکې د هغه درس کې به ملګري داسې ناست وو کأن علی رؤوسهم الطیور لکه په سر کې مارغه ناست دي که سر لږ لقی مارغه تښتي داسې خاموش به ناست سرونه به ټولو ښکته کړي نو مالک صاحب ته وایي پاسه نو ځان ته یې پاسه امام مالک سے حالانکہ دا حدیث الدرس بندول دا آداب خلاف ورزی دا نمون ارسمنا میلمانه چی راشی درس دا نمون اغید درس دا بد موافقین دا قلد ناس دی چی درس دا فارغ چی بیاو سر ملاقات کرو ولی درس حدیث دا سیدنا مخیر مجلس درس حدیث مجلس دا مجلس مصطفوی وائی دا حضور پاک دا حدیث مجلس نو دی خلقو په سټونو قدم واغشت مالک صاحب باندې درس هم بند کړ او یې راپاسه ویم درو او یې را ترغاړه او زه ورغاړم وته او اجازت راکړه چې په دا تندي دې چاپ کړم دلته دې ښکل کړم نو هغه ویل خدایه دا څه لیونی سړی دی څه چل شوی دی چې ما را ترغاړه باسې په تندي مې ښکلوي وایي ډېره ښه نو دې سړي کې دا کار وکړ نو مالک صاحب ورته وایي برخورداره دا غلطي زری ځان ته ترغاړه باسم څه چل شوی د حدیثو درس ته په ما باندې بیا ادبي دې وکړه او بیا درې په تندي چاپ کړم ښکلې دې کړم او بیا د خلکو په اوږو قدمونه درس حدیث بنداوه دا ولې روغې کړې ونې هغه ویل ټیک یم صاحب دا غلطۍ وشوې دې منم خدا دې یو حرص ته لاسه بېګا مې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولید چې د جومات ته تشریف فرما شو راغی و حدیث کی راضی او نه دا حدیث علماوی تواتر ته رسیدلی من رآنی فی المنام فقد رآنی په اعتبار د مفهوم الفاظ جدا جدا دي او په اعتبار د مفهوم تواتر ته رسیدلی چا چې د په خوب کې ولیدم دا د شو لکه چې دی په ویښه لیدلی والبل روایت کې شته من رآنی فی المنام فقد رأى الحق بل دی راضي من رآنی فی المنام فكأنه يراني بل ذا راضي من يراني في المنام فسيراني بل ذا راضي من يراني في المنام فإنه يراني في اليقظة فإنه سيراني في اليقظة نو الفاظ جدا جدا دي خودی کی شک نشته چې حضور پاک خوب کې ولید ناغي سره ملاقات کی بس ما رسول الله مبارک کلی جمعان تراغی گر فیر مرگری و سردی اور اتلو سر نوازو که این مالک ابن انس امام مالک کم دیده بیچاوتوی خواهد زاده قدناستی استاد حدیث و درس که وی حضور پاک مبارک او فرمائل ادعوه لی آواز ورطو که مالک بلے ویتا تچوی کہ هذا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یدعو اغد رسول اللہ مبارک دغوانی لئی فقمت فاسد ترعد فرائس اولی دی رب دیاریا کہ رسول اللہ مبارک بسوی وانا داغی حیبت با انسان نوی چی ورنزدیشوی رسول اللہ مبارک در تفرمائی تعال رانزدیشا او ذات راغار باسد او پدی تندی اخکل کرنے واہ واہ اس رشتیا ہوا ہے
چې پیغمبر مبارک سوزان طرف بس معانقه ورسره کوي او په تندیخ کولی د انسان د خدای پرېز معزز دی که نه دی؟ جواب راکړئ، جواب سره ووایئ، معزز دی که نه دی؟ پیغمبر مبارک دلته اوس یو لوی د دنیا دار نه راغاړه باسي، یو بادشاه نه راغاړه باسي، چې راغاړه باسي امام مالک راغاړه باسي، ورته غاړو دی هغه ته تر غاړو دی چې ښکلی دا ښکلی ولې څه چل کوم مقصد ده چې د دواړو جهانو سردار دنیا ته تشریف راوړی دی هغه مقصد کې مالک لګیا دی مشن چې ته ورته وایې د رسول الله مبارک مشن څه دی؟ ترکت فیکم امرین دوه شیان مې درته پرېښي لن تضلوا ما تمسكتم بهما ترسموا في منقول لقولي گمراهان کېږئ بنا کتاب الله و سنتي د الله کتاب او زما سنت د پیغمبر مشن دا چې کتاب او سنت خلکو ته ورسېږي او د هغې متعلق بعضې څیزونه حکمت وغیره نن هغه ډیوټي د چا په لاس کې وه؟ د مالک په لاس کې او د علماء په لاس کې دا جناب زما ذهن ته ما ته لږ متوجه شئ تاسو چې کوم انسان د پیغمبر ډیوټي لاس کې اخیستی دی او د هغه مشن لاس کې اخیستی دی رښتیا ووایه دا به خدای ته خوښېږي زما ډیوټي چې واغېسته ما دپاره لګیا زه یم داسې کوئ ښه زه چې څه کوم هغسې کوي زه به د ذات قربان نو د رسول الله مبارک مشن نن خدا مدرسو کې بیانېږي که نه قرآن دلته ښودلی کېږي د پیغمبر سنت دلته ښودلی کېږي او دا بچي چې دي دې قرآن زده که دي بل ته رسوي دا قرانګې مولانا راحت الله مدني صاحب یو وخت کې داسې بچي او قرآن یې زده کړو صاحب بل ته رسوي دا قاریان صاحبان قرآن یو وخت کې دقسې بچي مدرسه کې قرآن زده کړو اوس لګیا دي چورت ترتې فارغوي ماشاءالله څه خوش قسمت قوم یې اے د واړه خلکو اے د ډوګران خلکو څه خوش قسمته خلک یې څه نیکان خلک یې څه ستاسو سره د خدای څومره مینه ده چې ستاسو په لاس دومره بلډینګ خدای جوړ کړو او نن ستاسو په محنت ستاسو په ډاډ باندې 74 بچي د قرآن شریف نه فارغ شو او آج 74 خاندان اور گھرانوں تک اس مدرسے سے قرآن حکیم کا نور اور فیض پہنچ گیا خوش قسمت ہے دیر زیادہ ٹولو ہے الحمدللہ مشران ہوئے شوق سر الحمدللہ نور ہوئے الحمدللہ الحمدللہ شکریہ دا اور اللہ فرمائی لئن شکرتم لازیدنکم کتا تو شکر ادا کر نورم زیادو ولئن کفرتم ان عذابی لشدید او کنا شکری بکلنو بیاد ما عذاب بے سخت من شکر نا شکری نکو رب العالمین استا مغلطا جد را کڑے دے مغلطا عزت را کڑے دے مغلطا ڈوڑے را کڑے مغلطا انسانیت را کڑے دے نو کیف نشکر کیا منستا شکر نا شکری نشکر كيف نكفرك يا رب نشكرك ولا نكفرك بغلا جون چارا کرے بڑا سمخوری جواب کرے نور مضبوط آئے دا عقیدی خبر دا اللہ خوشحالی کی جون چارا کرے دے مال چارا کرے دے عزت چارا کرے دے روح وجود چارا کرے دے بچی چارا کرے دے انسانیت چارا کرے دے ماشاءاللہ داروغ صحت چارا کرے دے دی مدرسی سر مینہ رمالا کی چاچولے دا بس خیر و بس ام من شیئن الا عندنا خزائنہو اللہ ودار کی خزانہ ما صدر وما ننزلہو الا سنگلے ام من شیئن الا عندنا خزائنہو وما ننزلہو الا بقدر معلوم فیو خاصان دار لکن پیسہ زمانہ نمانا زمانہ دا اللہ دا فاللہ زمانہ کی واشی ورکا واشمان لیکن ناچی بس شیطان لکی وی مورکا ونو دانتا چلا ترغالا باسی امام مالک ترغالا باسی زمین زمان مقصد دا انوار القرآن او دا نور مدرسون دا جستا پا بچوں کے دقت امام مالک دیو جلح پیداش کدر تے حضور پاک را ترغاڑا نو باسی خدا قیامت پا میدان کے لوگ را ترغاڑا باسی
چې دلته خپل نه کړي نو د حوض کوثر په غاړه خو به انشاءالله خپل کېږي چې کوم بچو ځان د الله قرآن ته وقف کړی دی او د پیغمبر دین ته وقف کړی دی چې د قیامت پر ورځ د حوض کوثر په غاړه حضور پاک دوی له اوبه ورنه کړي او دا خپل نه کړي څوک به ښکلی نو بچی مدرسو ته بچی دغه ادارو کې داخل کړي ملغلرې ته جوړ کړي او مړه مه یارېږئ د ډوډۍ نه قسم په خدای داسې روټۍ به خدای ورکوي چې من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی الله فهو حسبه بیا وروسته راځي ویرزقه من حیث لا یحتسب داسې ځای نه به ډوډۍ ورکړي چې د په خواب و خیال کې به نه تېرېږي الله خو خنزیر نه ډوډۍ ورکوي الله خو سپیل هم ورکوي الله خو دغه مدیرې که موزي دی هغه هم ورکوي الله خو دغه ډرم دی که ټرم دی هغه هم ورکوي نو چې قرآن ته ناست دي نو هغه له به روټۍ نه ورکوي دا مسله ده ورته بیا ورکوي ما د مدرسې لنګري ته وي طالبانو شکایت وکړه طالبان خو عجیبه دي ویره دا لنګري چې دی نو دی د ادبګان نه سپینه یو داسې پخی ما ته وی چې لکه دا مهرباني وکړه دا لوګان لږ سپینوا پوستکي ته لړکوا طالبان شکایت دی وای دا خو په بلا طالبان دي دا دونه لوګان مسوک سپینې وې دې سره دا ورده ولا پخو دې په باور دی خو باور دی ډوړې او قسم په دې زموږ طالبان او خپل خشته روټه وکړه یو ځل د علومو معنی کې یو طالب محتمم سے ته درخواست وکړه هغه کې وته دوه روټه بار طالب ته ملاوي دي هغه کې وته لیکلي وي درې کو یا درنه کا درې کو یا درنه کا دا ته کور خو چې درې کا یا درنه کا دا سګیدار کېړه غزار د بیا ګور او زموږ طالبان یا درې کا یا درنه کا ډوډۍ موږ له خدای راکړه هر قسمه خوراک موږ له الله راکړه وخو نه ستړي یو ناجوړه یو د خېټې د لاسه زه اکثر دی علماو ته هم دي ډاکټر ته لاړ چې اوس ډاکټر صاحب ناجوړه یم نو هغه هغه سټسکوپ راوالي ما ولا په کله په خېټه یې او کله په ملا ولا یې او ټول وخت په تیر کې مولوي صاحب ټیک ټاک زه ورته وایم چې یارو دا ډاکټر دې په لوی غم اخته کړی دی د نوک نه سره پورې در باندې ماشین ګرځي په لوی غم دې اخته کړی دی خو صاف په پښتو کې ورته وایي چې شی نه ډېر والی چې هغه ته پته نه لګي چې سړی بېسیاخور دی مال یې ډېر خوړلی ډوډۍ ډېره خوړلی ده نو علاج به د ورته اسان شي نو ته ولې ورته سمجھ نه وایې ما ته یو ځل ډاکټر دارو لیکلي دا پناه خورئ مې ډاکټر صاحب ناره څه ته وی ته نه پېژنې مې ته بیا راته ویې که نه وی ته ناره نه پېژنې مې یقین کوه د مړۍ خېټې پر وسپی دی د نارې مارې نه پېژنې نه وی اوږې لوږې د خدای شته مې که په ما لوږه راځي زه چې سهار هم پاسه مګرمي کوم وی دا ولې نو میشې تاسو خلکو راوړي څوک غوښې راوړي او څوک چرګان راوړي او څوک سبزۍ راوړي او څوک میوې راوړي دا خوراک نو د خدای نعمت دی مونږ خو دریاب ته نه شو ورغورځولی ورته ومخلو نو چې څومره خوړی شو نو مونږ هم اعتدال نه کوو حالانکې قرآن شریف کې خو الله وایي کلوا واشربوا ولا تسرفوا پیغمبر مبارک وایي فرمایي چې خېټه درې ځایه کړه یو ځای کې ډوډۍ یو ځای کې اوبه یو ځای هوا چې معده کې ګیس دی هغې ته پرېږده والله که مونږ به ګیس څه کوې چې هغه د اوبو ځای هم پکې نه کوي خدای راکړي نو مونږ نارې مارې ډاکټر ته نه پېژنو مونږ مړۍ پېژنو مونږ له هغه ډوډۍ راکړه چې مړۍ پسې خورو چې دا ډوډۍ راله زه رازمئ رښتیا بیا درنه تپوس کوم روزي چا سره مریم بیبي مریم چې تاسو وایې ماشومه جینۍ وه ماشومه او زکریا علیه السلام یو کوډګۍ جومات کې جوړه کړې وه هغې کې دیره کړې وه کوچنۍ دونه فوټۍ ماشومه وه نو چې کله به زکریا علیه السلام راغی نو خوراک به کړو هغه خوراک کې ده به تعجب کوه تعجب خوراک علماو لیکلی دی د اوړي میوه به جمعې کې پرته وه د جمعې په اوړي کې یو ځل کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزق کلما چې کله به زکریا علیه السلام ورته شو روزي به پرته وه رزق هغې ته وایي الله معمولي میوه نه چې سړی پې بسیار نه کېږي رغدن
سم رزق بخورو اور توی مریم انا لکی هازا دا میوه لکمیلا ما خوا جرنده کریو دی موسم کی خدا میوه شتلیلا اور تصوی پوٹی نئے معشوم عقیدے تکورا قالت هو من عند اللہ روائے هو من عند اللہ ہوئے اللہ دا طرف او بیا وتصوی ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ چی چالو بڑی بیسا بروزی ورکی لگا در مدرسہ کی تعلیمان رجیو یاد ریکا و یاد رنے بسیار اما شما مات پریدہ و زکریہ علیہ السلام چی چالو بڑی بیسا بے ورکی اولالک دعا زکریہ ربا التش زکریہ علیہ السلام پیشو کہ بیسیار روزی خدای ورکی بی مسمم و خدای ورکی نو در گوڑے مالا خو بی مسمم دوی مرا کولشی نو الت اللہ نسوالو کہ یا اللہ مالا دوی راکی نو اللہ والا دوی ورکو نمی والا مخ کے مقرر کہ یحیاء خدای والا بچے ورکی دینا معلومی کی جدا اللہ بذات پورے یقین ساتا نو اللہ با اغا ناشتا کار کئی چرچا ذہن کے بنتے لے گی مریم آخر ہے اغا ڈوڑے اول کا چرچا ذہن کے نتی لے گی اور زکریہ علیہ السلام نے پر بڑاوالی اغا بچے ورکا اغا بچے تی پر معشوبالی کی تی خود پیغمبر جو ورکڑے نا واحد پیغمبر روزی دا چالا اس کے دادا بچوں بانے علم بکو کنا قرآن میں یادوی انشاءاللہ ولی دیکھیں بدا امام مالک جلک پیدا شی او دے مدرسوں کی ما خبر اخلاص رکھا دا پیغمبر مبارک مشن دا قرآن و سنت او دے بچی باندے بدا اللہ دا رحم و دا برکت خصوصی نظری انشاءاللہ نو مالک سے وہ تصوی وی سے وی چی دا پیغمبر مبارک دان ترا غانا باسلی او پتندی چاپ چڑے وی ماوی خدایا سڑی وی خوب والا ماوی خدایا زبا کرد امام مالک دا سینے لزان رسول چی بیگاو پوری حضور پاک مبارک پل سینہ مگلے چی دا پل سینہ و پوری مگلے او چی پکم تندی داغی مبارک کی شنڈے پر دیدی چی دا پلی شنڈے پیو لگو نصحی رسان بزکر دا کارو کو امام مالک سے وہ تصوی وی بچے ماما وی چی دا کرد دا حضور پاک مبارک دا حدیث و درس تناستے پا ما داس شپنه دا تیر شوی چی پا دغا کیفیت کی دا حضور پاک مبارک سر ملاقات نہیں شوی نتاسو ٹولو لدا طلب دا مارو جدید مدرسہ کی خپل بچی داخل کے مالا یو بچی راولے عالمانے کے یو بچی راولے دا قرآن حافظانے کے زمان غلطی جوڑے کے چی قیامت برستا اللہ سر مخامخ کے گے حوض کوثر باندے رب العالمین سر مخامخ کے گے نو پڑھاڑا رب مخامخ کے گے ضرور آمان کم دی خمم داوی دی چی اللہ اس عمل نفتخ یوکار میں کڑیو جزاک اللہ ملکی دم زمان بچے قرآن تناستو رب العالمین جزاک اللہ ملکی دم زمان بچے قرآن تکینو لے دے دا خدا نے یو سوچ جوڑ کے کنا چی کلا خدا لدے زمان دا جند و دا مرلون صفت لگی کلا زمان نساقی جی مجھے قبر نزو چی رکھ پاروخ برا لارشو خواہ چی یو بچے ستا چی تا قبر کی پروتے و بچے دل تا قرآن تناستی واہ واہ چی تا قبر کی پروتے و مسیر دل تا قرآن تناستی چی تا خیرات تا دے یو بچے دل قرآن خانی زمان با خیال دا خدا پلید با انشاءاللہ زمان ستاسو دا کامیابی دا غلوی ازداری تاسو خدای خلق چورت در بچی او نو انشاءاللہ جو پسی نور ذخیر اولا روانه ده خیر نور او دا بچی چی دا کم ناظر اخوانان چی دا حافظان کیوس او چی کم حافظان دی دا عین توبہ سے اول پسی کال لبا خیر گوه دا چورت در دی کال لبا سلون زیاد انشاءاللہ فارغ ہے انشاءاللہ تغیر محنت کی ماوی مولانا رحمت اللہ مدنی سیبتا ماوی بچے دا سے بکے چه محنت و کالکان دی لگی خواری و سرم دیتا میں گوئے کہ دماغ مدرسہ کی 300 و 200 و 300 نا سل دیوی اتیادی وی وہ دا سے محنت و سرم کا دا سے محنت چه پدوی کی دا عبداللہ من مسعود نقشہ پیدا شا جلد پیدا شا نخکل علیمان کی استاس و حمد بغواری گوری خواہ کم حمد جب اس کرے دے دا سے حمد بغواری کوئے با کبا نہ کرے
د دې غریب خو دونه وخت نه کېږي چې مدرسې له ځای هم والي او آبادي هم کېږي خو ستاسو صفت ډوډۍ دې بچو له تاسو ورکړه ماشاءالله ډېر ښه خلک یې نو تاسو به وي تا بل ته لواس کړی ما ته راحت الله مدني صاحب ووایي نو یې خلکو را سره ډېر مدد وکړ نو ما وی ګوره خبره داسې ده چې د دې خلکو زړه کې خپله یو سخا پرته د دین محبت پروت دی یعنې زموږ بچه غوسه نه کېږي خدای شته شوم پړق نه شوم پړق چې هغه ته چغه نه په دغه وخت کې ورته کریکه مه وایي او په جیب کې ورته لاس مه بنډې کړي 10 روپۍ هم پرې راوباسه چې جیب کې لاس یې ومنډه چک به ټوړې ورته چې پرېږدي دا پیسې که نه پرېږدي نو تش لاس به راوباسه نسبي شو یو سړی په لاره روان و فقیر پخوا خو به خلک عموما په دې خیمو کې پاتې کېږي هلکه خبرې به کوې نسبي شو خیمو کې به خلک پاتې کېدل یو سړی په لاره باندې روان و اوږې و غریب نه یو خیمه کې اواز وکړی اوږې مه ډوډۍ وکړې یو قبه یې ونوړی نو هغه خیمه کې ښځه خاوند ناست و روټۍ خوړ نو ښځې زر په کاسه کې ترکاري واچول او روټۍ راوانه شته نو خاوند ورته وایي څه کوې وایي دا فقیر وګېرې کېده مردار دی فقیر وګېرې مسرور زړو چاوده ځان له مزدوري کوم روټۍ مې راوړه او دې په فقیرانو ویشي او دوی د خدای نېکبخته وګېدې او د خدای نوم یې راته واخیستی د الله په نامې غواړي وی کېده ځان له دې ګټه کوي زه ځان له ګټم دې دې ځان له ګټي مزدوري دې کوي لټ ساړه دې سوالونه کوي ښځه ورته بیا وایي خوارشي وګېدې وی کېده پلار د کوره خدای نه درلوده دا زما ډوډۍ د نه ورکوه ښځه سخي ده او خاوند یې شوم پړق دی ډوډۍ ته واپس کېښود غریب داسې وږي لاړ دلته بلې خیمې ته یې اواز وکړ وږي مې ونوړی روټۍ راکړه هلته څه چل دی هلته هغه سړی ښځې ته وایي هله شا په پلیټ کې ترکاري مو اچوه ډوډۍ او دې دغه له ورکړه فقیر له ښځه ورته ولې ورکړه وی نېکبخته اوس هلته ښځه سخي وه دلته ده خاوند دی دلته ښځه د سخي ده او خاوند دی شوم دی دلته خبره بل شان ده سړی سخي دی او ښځه شومه او ته یې نېکبختي ده خدای نوم یې واخېسته ورکوله وی ګټي دې ځان وی دا ډوډۍ خو ستا د پلار د کوره نه ده زما د کوره ده وی پخ کړی ما نه ورکوه فقیر غریب دلته مایوس شو نو دې فقیره سړی ورته یې وروړي زه خو یې در کوم خو دا بله شیشه کې نه درکړي زه څوک کور خو نه شم رانوړی دا فقیر په خلط خلط په خندا ما سړی ورته ولې دې وخندل وایي ومې خندل ځکه چې خبره مې راوړې ولیده هلته ښځه سخي او خاوند دی شوم دلته ته سخي او ښځه شومه ده په دې خندا راله وایي خندا مه کوه وایي دا د هغه سړي خور ده او هغه زما خور زما خور ده زه د ښې او دا مرداره دا بې غیرته خور ده چې څنګه نه شوم پړق دی نو دا هم په الفلا مو شوم پړق نو بس نو خبره دا ده چې نسبي شوم نه نسبي شوم ته چې په وخت کې م چغه ووایي چې ای ورورې خدای دپاره 11 روپۍ مدرسې ده دا خاص خبره ده دا کوونکي او چې سخي سړي وي او اواز یې ورته وکړ نو هغه به وایي چې دا څه ویې لکه د چندې خبرې وکړه او هله شابه سخیان جوړ شي شومان مه جوړېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې روزانه یو فرشته آواز کوي دو فرشته یو وایي اللهم آت منفقا خلفا خدای چې څوک خرچ کوي ستا په لار کې د هغې بدل وله ورکړه بله فرشته وایي اللهم آت ممسکا تلفا خدای چې کوم شوم دی د خدای په لار کې خرچ نه کوي مال یې هلاک کړه مونږ به هغه خلک جوړېږو چې فرشتې راته دعاګانې د یو ښځې زوی چې ته تښتېدلی ورک شوی نو د هغې غریب یې ورپسې جاړلی
ولې چې زوی واقعي او دقه یو زوی جړه به یې پسې کوله نو یو ځل دې ښځې روټۍ خوړه لاس کې نوړی وخلویلې وړله چې دې کې یو فقیر اواز نو خیر وایي خدای مو نو دې ښځې سره بل څه نو زر یې هغه نوړی د خولې نه واپس کړه خولې ته یې نه وه دننه کړې او فقیر له یو وړه هم ورورې نور څه نشته دغه یو نوړی ما خوړه خو ته اواز وکړه زما ګزاره کېږي ده ته یې وخوړه هغه له یې نوړی ورکړه چې نوړی یې ورکړه یاره ورې زما نه زوی چې ته تښتېدلی دی پته نشته په سور پته نشته جمدې به یې کپ مړ باندې پته نشته چې چا ظالم لاس ته ورغلي او خدمتونه پرې کوي لږ مهرباني وکړه دعا وکړه چې ما لا خپل بچي د هغې ګیله واپس کړي هغه ورته دا وکړه فقیر لاندې څه موده پسې دا زوی خپل کور ته راغی چې راغی مور نه یې معافي وغوښته مور یې معافي غواړم بیا ورته د زوی خپلې قصې کولې نو دا هلک دې مور ته وایي چې یاره مور یو ځای کې یو ناشنا کار دی یو ځنګل کې ناست وم وی دې کې یو شرمښ و زمری او چې زه ولیدم په ما راخطا شو داسې د ډېری نه او راټوپ یې کړې ما یې چې ځه غرق شوې وی دې کې چې زه راټوپ کړم ما را سر ښکته که په ځمکه سملاستم که دې رانه خوا لاړ شي وی دې کې یو سړی راښکاره شو یو غریبي او دا شرمښ دا زمری د دې بری نه په دې هوا کې ونیو او د شرمښ له دومره زور ورکړ چې اخ یې وغورځاو شرمښ چغې کړې وتښتېد او دې سړي د خولې نه یو چغه ووته بلقمة بلقمة لقمة بلقمة مور یې دا ناشنا واقع مور یې د خدای شرمښ نه بچ کړم دا سړي ته ووجه مور ورته ویل بچي ورځ یاده ده په کومه ورځ دا واقع پېښه ووې او پلانکې ورځ یا جمعه یا خیر په ټیم درته معلوم و چې کم ټیم و او ټیم دا نو ماسپښین یا ټیم چې وایي ورته ذکر کړه ای بچی خبره دی بلکل ټیک ده ویې دې وخت کې یو فقیر سوال کړی ما سره بل څه نو خولې نه نوړی مې وویسته هغه مې ورکړه نو تا ته هغه سړي ټیک ویلي دي چې لقمة بلقمة ما خولې نه نوړی وویسته فقیر له ورکړه الله له شرمښ د خولې نه ستا نه نوړی راوویسته دې ته راوویستې او ما دې هلک نوړی د نوړی بدل حضور پاک فرمائی وی تاسو کې زه غیرتی وی الله زمانه غیرتی دی نو چې الله له شی ورکړي نو د الله نه زیات غیرتي ذات بل نشته د هغې بدل به په دنیا کې هم درکوي او په آخرت کې به هم درکوي درې څیزونه دي چې په هغې حضور پاک مبارک قسم خوري د ترمذي جلد ثاني کې دا حدیث دی درې څیزونه حضور پاک خو اصل شتونه دي دا هغه قسم ته څه ضرورت دی لیکن دا خبرې مضبوطولو دپاره قسم خوري یو دا چې وي په سوال په مال نه زیاتېږي سوالونه مه کوئ سوال حرام دی سوال څه ته وایي ځان د بل نه پیسې غوښتل او بې ضرورت او ځان پې مالدانول دا موږ چې چندې غواړو دا هغه سوال کې نه راځي دا موږ ځان نه نه غواړو دا مدرسې نه غواړو هغه تملک للنفس دی دا تملک للمدرسه دی دا سوال حرامه کې نه راځي دا حضور پاک تبوک له چنده کړی دا یو سلیک غطفانی جامع شلیدلی وی د جمعې پر ورځ راغی رسول الله مبارک غلم د صحابو نه غوښتنه کړې ځان له منع غواړي دویم دا دی چې څوک د الله لپاره عاجزي وکړي نو خدای به عزت ورکوي او دریم دا چې زه قسم پې خورم چې صدقه سره مال کمیږي نه بلکې مال ورسره زیاتېږي